إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا أصل له ولا فرع له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا زما د اورمړو او د ګرد نوا غیر مسلمانانو دا ما چې کوم آیت مبارکه ولستلو دا د سورۃ طه آیت نمبر 124 اور 125 ہے. اول به یو څو تمهیدی خبرې وکم د دې لپاره چې یو ذهن د یو مسلې د سمجھ د لپاره جوړ کړل شي نو هغه نه بعد انسان په اسانه به پوهیږي. دا قوم یا پخوانی قومونه دا چې گمراهۍ کې مبتلا کیږي یا دغه شانتی په دې باندې د الله قهر کیږي یا دا خلق گمراه کیږي د قرآن او د اصل هدایت نه علاوه په بل نور لارو باندې روانيږي نو د دې خامخا وجوهات او اسباب وي. کچری مونږ په خوانو خلکو تاریخ وګورو نو پخوانی خلق اکثر چا رهبان نیولی دي، پیران، چا مولیان په خدای نیولی دي، چا چې کوم د تحریف شده کتابونه په خدای توب نیولی وو. لکه موسی علیه السلام قوم متعلق راځي چې هغې د غوا بچی په خدای توب نیولی. همدغه شانتې هر قوم د ګمراهۍ یو سبب وي. همدغه شانتې نن سبا زموږ او ستاسو د مسلمانانو د موجوده دور د ګمراه کېدو هم وجوهات دي. کچره تاسو خیال وکئ د قرآن په آیاتونو او د قرآن په مسلو باندې غور فکر وکړلی شي، باقاعده چې کله د قرآن آیاتونو ترجمه کیږي یا د هغې مسله خلکو ته بیانیږي نو باقاعده زموږ د مسلمانانو ته دا اندازه کیږي چې دا
مسلې خو په مونږ کې هم دي، دا غلطۍ خو په مونږ کې هم دي، دا غلطۍ خو مونږ هم کوو. صرف دا خو نه چې دا د پخوانو خلکو خبرې دي، بلکې چې کم کارونه هم دي قومونو کې موجود دي، قرآن کې الله ذکر کړي همدغه مونږ کې موجود دي. نو زمونږ د قوم یا زمونږ د مسلمانانو د موجوده دور مسلمانان چې ګمراه شوي د دې هم ډېر وجوهات دي، خو د هغې به زه یو غټه وجه یو غټ ریزن تاسو ته وښیم چې هغه قرآن کې هم الله تعالی ذکر کړی ده. اول به زه یو مثال درکم، لکه نن سبا زمونږ او ستاسو مسلمانان چې کله د کور ساتلو ته ملا ورکي، نو چې کله هغوی بار ملکونو ته ځي یا کاروبار ته ځي یا د پیسو ګټلو دپاره ځي، نو دا مسلمانانو کې چې کم د دې خویندې وي، د دې میندې وي، د دې کم خپل پردي وي، هغه ورته ووایي چې رورجانه ته خو روان یې، ته خو ځې پیسې ګټې، خو ما چې هیره نه کې ګوره، ما به یاده ساتې ځان سره. اوس د دې یادو ساتلو نه ایا دا مراد دی چې دا سړی هلته لاړ شي د هر فرض مانځه نه بعد وایي چې زما مور داسې، زما مور داسې، زما خور داسې، زما خور داسې، زما فلان خپل داسې، زما خپل داسې، داسې به یاد ساتي. بلکې د هغې نه مراد دا دی چې کوم سړی ځي او هغې ته د خپل پردي ووایي چې مونږ هیر نه کې، یا مور ورته وایي چې مونږ هیر نه کې، د هغې مقصد دا وي چې کله لاړ شي نو د پیسو ضرورت وي، د بیمارۍ څه ضرورت وي، د هر قسم شي ضرورت وي، نه ضرورت پوره کوه، پیسې را لېږه. همدغه شانتي زموږ او ستاسو مسلمانان په دې طریقې سره ګمراه شوي دي چې علماو ورته معنی بدلې کړي دي، علماو ورته مفهومونه بدل کړي دي، او زما او ستا مسلمان ناست دی هغه غلطو مفهومونو اور هغه غلطو ترجمو ته ناست دی، او اوسه پورې دې ته روښنایي میلاو نه شوه، دی اوسه پورې په یوې خبرې باندې اتفاق ونه شو. ولې چې زموږ مفهومونه بدل شوي دي. ما چې دا کم آیات مبارکه وویلې دي کې الله تعالی فرمایي ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة. اوس دې ځای کې الله تعالی فرمایي که چېرې کومو خلکو زما دا ذکر نه اعراض وکړو نو دې خلکو باندې تنګسیا راشي د رزق، او رزق نه مراد څه ګوره د قرآني مفهوم کې صرف دا نه دی چې خورس کا، د زندګۍ چې څومره روز دي، طریقې دي، اسباب دي، دې ټولو ته الله تعالی قرآن کې رزق ویلی دی. خوړلو څکلو ته الله تعالی صرف رزق نه دی ویلی. نو دې ځای کې الله تعالی وایي په خپل کلام کې چې ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا، دې خلکو باندې به د دنیا را تنګ شي، رزق او روزي به پرې راتنګ شي، د زندګۍ طریقه به پرې راتنګ شي. نن سبا زموږ د موجوده تر رایج چې کوم ذکر دی دا ښه ډېر دی که نه دی، خو باوجود د هغې مونږ په تنګسیا کې پراته یو. باقاعده غریبانان خلک خپل بچي د دې وجې نه مړه کوي چې هغې رزق نشي پوره کوی، باقاعده ښځې خودکشۍ د دې وجې نه کوي چې هغې رزق نشي پوره کولی، باقاعده خلک کم کم کارونه کم کم اقدامات نه کوي د دې د وجې نه چې هغې رزق نشي پوره کولی. دا ولې؟ دا د قرآن هغه مفاهیم بدل شوي دي چې کومو مفاهیمو سره معاشره جوړیږي، قوم جوړیږي، اتفاق جوړیږي. مگر افسوس نن سبا زموږ او ستا مسلمان باندې چې هغه د دې خبرو نه دی خبر. اوس موجوده دور کې تقریبا سبا یا بل سبا ایام عاشوره چې ورته ویلی کېږي، دا درته صرف دې پورې خبره کوم چې زموږ د قرآن مفاهیم بدل کړی شوي دي. ذکر نه چې شی جوړ کړي هغه تاسو ته پته ده، خو په هغې زه وروسته بیا خبره کوم. دا موضوع اهمه ځکه ده چې دا اوس سبا یا بل سبا به زموږ او ستا دا مسلمانان په دې کې لګیا وي چې دا کم دلته ناست دي، دغه شانتې دا نور په ګیر چاپېر په کلي کې دي، دا ټول به دا ناست دي، صرف د دې وجې نه چې د علماو منګړتې کیسې او روایات به اورېدلي او ورور مې په ځان باندې به ناره تېروي، خو په دې نه پوهېږي چې آیا د دې شي اسلام کې څه حقیقت شته. ایام عاشوره د دې متعلق که تا چېرې روایات وکتل، ما تاسو ته مخکې دا خبره کړې وه چې حق خبره یوه وي، الله یو دی که نه دی، دا حق ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خیرنی نبی دی که نه دی، حق خبره ده. حق خبره یوه وي، هغې کې قسمونه نه وي،
هغه کې اختلافات نه. اوس ایام عاشورا باندې کته روایت او کته ته اریان پاتې شي چې دا چې شی دی او د موږ مسلمانان کوي شي. ایام عاشورا چې د کوم محرم کې د اخرانه نه ولسم تاریخ ده دي ته ایام عاشورا ویل کېږي او ډېر فضایلی ورکړي دي داسې فضیلت دی او کدی کې د شربت وکړو پچا دی وسکلو یا د خروټه وکړه پچا دی خوړله نو ستا به روح کار رزق چې کومه دی فراخه دا بالکل دین سره تعلق نه ساتي دا اسلام سره تعلق نه ساتي بلکې دا زموږ منګړت او روایتو سره تعلق ساتي. سید مولا صاحب ته دا خبره کوي چې روایتونه ثابت دي روایت هم د سره منم خو چې روایت خو دې یوه خبره وکړي نو به منم کنه ستا خپل روایت سل قسمه خبره کوي. زه استاسو ته صرف هغه اقوال ذکر کوم تقریبا په دې باندې 13 اقوال 13 خو صرف ما را جمع کړي کېدای شي چې نور تحقیق مې پې کړی وی چې دې باندې به ما څومره را جمع کوی. اولنې کول دا دی چې وایي چې دې ورځې باندې انبیاو ته فضیلت ورکړی شوی دی د دې وجې نه دا ایام عاشور چې کوم دي ډېر د فضیلت ورځې دي او روجې ساتل پکار دي. دویم کول دی وایي چې الله تعالی چې کوم دی آدم علیه السلام دی خو ته آدم علیه السلام جوړ کړی نور حقیقت څه دی هغه ځان له خبره ده. دی وایي چې آدم علیه السلام چې کومه ګناه کړې وه د هغې توبه چې وویستله په دې ورځې الله تعالی د ده توبه قبوله کړې وه نو دې ته ایام عاشور وایي دا ډېر د فضیلت ورځ ده. دریم کول چې وایي دی وایي چې ابراهیم علیه السلام چې کله اور ته واچولو نو هغه ته اور نه نجات په دې ورځې میلاو شوی دی ایام عاشور یادوي دا د دې دریم کول دی. څلورم کول دی وایي چې کله نوح علیه السلام په دور کې چې د دنیا غرق کېده نو چې دغه کومه کشتي وه هغه په دې ورځ باندې د غر په څوکه باندې ولاړه وه دا د دې څلورم کول دی. پنځم کول دی د دې روایاتو کې دی چې یوسف علیه السلام په دې ورځ د جیل نه چې کوم دی رها شوی او آزاد شوی دا د دې پنځم کول دی. شپږم کول دی چې ایوب علیه السلام نعوذ بالله د هغې کیسې خو که تاسو واورئ چې داسې بیمارو چې ته وګورې چې کوم نسبتونه یې په هغې واقع کړي توبې به وباسي. په بهرحال موضوع زموږ هغه نه ده. پنځم کول شپږم کول دا دی چې وایي ایوب علیه السلام ته د بیمارۍ نجات میلاو شوی. بیا دی نهم کول ذکر کوي چې موسی علیه السلام چې کله د فرعون نه تلو نو په هغې ورځې باندې د فرعون د قافلې د قبضې نه چې کوم د نجات میلاو شوی موسی علیه السلام ته نو دا ورځ چې کومه ده په دې وجه باندې د فضیلت میاشت ده. اوس بل کول ذکر کوي چې په دې باندې امام حسین رضی الله عنه شهید کړی شوی و دا د دې لسم کول دی. په دې امام باندې هم راځم چې د امام کې دي ګوره زموږ د علما ټول عمر دا وایي که نه ته د انګریزانو نه متاثر یې ته د یهودو نه متاثر یې. بېدینه ملا چې کله تا ته د حسین نوم راشي ته د حسین رضی الله عنه په ځای باندې ورته ولې وایې چې امام حسین ته د شیعو نه نه متاثره ته د یهودو نصاراو نه نه متاثره. امام حسین ته په څه وجه امام ویلی کېږي دا اصطلاح د چا ده او ته چې کله منبر ته وخیږي یا چا سره د ډیبیټ وي په انټرویو کې نو ته ورته وایې چې امام حسین ته خپل تاثرات ته نه ګورې چې ته ترې متاثره یې. بهرحال زموږ موضوع دا نه ده خو دا هم زموږ د مودیانو یوه ګمراهي ده چې دوی ورته وایي چې امام حسین ولې ورته رضي الله نه وایي څه وجه ده. افسوس زموږ په مسلمانانو باندې. نو دا لسم کولو یو لسم کول کې دی وایي چې یونس علیه السلام چې کله قوم نه لاړلو او کله سمندر ته ټوپ کړلو دا هم واقعه چې څنګه دغه حقیقت موږ ته معلوم دی خو هغه زموږ موضوع نه ده چې یونس علیه السلام کله سمندر ته ټوپ کړو نو مې خپلې خېټې کې چې کوم دی دغه کړو نو هغه د مې خېټې نه چې پیغمبر یونس علیه السلام ته کله نجات میلاو شو نو دا ایام عاشور دي نو دې ته په دې وجه فضیلت میلاو ده. دا د دې هغه خبرې دي چې دي صرف یوم ایام عاشور ته راوستي دي. اوس بل ځای کې وایي چې د عیسی علیه السلام بر اسمانونو ته ختل دا چې سم حقیقت لري دا ځان له فلسفه ده. خو دې پکې وایي چې عیسی علیه السلام په دې ورځو کې اسمان ته ختلی او ځکه دې ته فضیلت حاصل دی. دا د دې اقوال دي د یوې خبرې متعلق ښه واورئ صرف. بل ځای کې وایي چې عیسی علیه السلام په پیدایش باندې چې کومه دی دا ورځ پیدایش شوی دا ورځ ځکه فضیلت واله ده. او دغه شانتې نور هم بشمار آیاتونه دغه دي روایات دي خو چې دا اصل فلسفه د کوم ځای نه شروع ده اوس په دې خبره وکړو چې زمونږ او ستاسو د مسلمانانو ستي دا خو مې د اقوال روایاتو ښودل چې دا زمونږ او ستاسو هغه اکابرینو مشایخو زمونږ غټو علماو دا شیزونه را جمع کړي دي دا خو مې د هغې اقوال درته ذکر کوو. اوس زمونږ مسلمانان چې په کوم منهج روان دي هغې ته ګوره.
دا روزه اوس ولې ساتل کیږي؟ د دې اصل زم د تخمه چې دا کم ځای نه شروع ده، څه وجې نه شروع ده؟ دا د چا د څو ورځو په دې ورځې باندې چا څه کول، د هغې خبره هم زه ورسته کوم. اصل فلسفه چې زموږ مسلمانانو کې شروع ده، د دې وجې نه شروع ده چې موسی علیه السلام ته د فرعون د قابلې نه چې کوم دی په دې ورځې باندې نجات میلاو شوی و. نو د دې وجې نه چې کوم دی دا ډېره د فضیلت غوره میاشت ده. یو روایت کې راځي چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته راغلو نو چې هغه کله دا خلک وکتل، د یهودي وکتل، نو دې یهودیانو به دا روژې باندې مواظبت کولو، همیشوالی به یې پې کولو، خامخا به یې نیوله. پیغمبر علیه الصلاة والسلام محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو څه وجه ده تاسو ولې نیسئ؟ دا روایات دي، دا د قرآن سره تعلق نه ساتي. چې قرآن سره تعلق ساتلی دی کې به 200 خبرې نه وي، د قرآن یوه خبره لا تبدیل لکلمات الله. نو تپوس یې وکړل او دا روایت د چا نه دی؟ دا روایت هم واوره چې دا روایت د عبدالله ابن عباس نه دی، او د عبدالله ابن عباس په دې وخت کې 3 کاله عمر دی چې دا روایت دی کوي. 3 کاله عمر دی او دا روایت دی. په دې روایت باندې زما استاد مولا خلکو ته وایي چې روژه نیسه ډېره د فضیلت میاشت ده. مونږ د روژې منکر نه یو، مونږ د فضیلتونو منکر نه یو، خو چې دا تکم بې ځایه ځای کې شی خاص کې او فضیلتونه ورکړي، د دې د خاص منکر یو. نو عبدالله ابن عباس په دې ټایم کې د 3 کالو او هغه نه روایت دی چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې کله مکې ته راغللو نو مدینې ته تپوس یې وکړو چې دا خلک دا روژه ولې نیسي؟ نو یهودو ورته وویلې چې دا به د دې وجې نیوله چې موسی علیه السلام ته فرعون نه چې کوم د نجات میلاو شوی و، نو د هغې د وجې نه یې نیسي. نو چې پیغمبر اسلام وویلې چې یاره چې موسی علیه السلام د وجې نه تاسو نیسئ، نو زه بیا را روان کال ته 2 نیسمه، په هغه کال یو و، نو په را روان کال ته به 2 نیسم. دا د دې روایات دي. محمد مصطفی ته پته نه وه او دا یهودو ته پته وه، خو بس دا خو جوړې کیسې دي، دې ته نه ګوري چې اوس د دې به څه جواب کوو، دې به څه جواب کوو، بس لیکلي دي چې کلم چا سره دی. نو د دې نه زموږ مودیانو دا شی روان کړی دی. اوس بل روایت دی، دا قریشو به ډېره پخوا نه دا روژه نیوله، هغوی به هم روژه نیوله لکه څرنګه چې زموږ ستاسو په معاشري کې یو کار روان وي مونږ هم تایم کوو. دغه شانتې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته نبوت نه و میلاو شوی، خو هغه به هم دا د قریشو د وجې نه دا روژه نیوله. هغه ټایم کې چې کوم ټایم کې دته نبوت نه و میلاو شوی. دا د دې روایت دی، دا نه چې ځان نه یې وایم. دا مې هغه روایت ته ویلې چې کومونه دي شروعات کړی زموږ مودیانو، زموږ مفتیانو، زموږ کاریانو، او تاسو باندې او زموږ باندې نسی. او روایت د چا نه دی؟ عبدالله ابن عباس نه، چې هغه د 3 کالو ماشوم دی په هغه ټایم کې. مګر افسوس زموږ او تاسو مسلمانانو باندې غور فکر نشته، بس چې مولا څه وویلې ورپسې روان یو. اوس د دې تاریخي چې کله ته د دې ورځې بنیاد وګورې چې دا څه شی وه، یهودیانو به په دې ورځې باندې عید مناولو. دا د یهودو د اختر ورځ وه چې دا موږ ورته اختر وایو، خوشحالۍ به یې پې کولې، خوراکونه به یې په کول. او زموږ مولیانو تاو راتاو کړه، روایاتو تاو راتاو کړله، هغه حدیثونو چې کوم پیغمبر پسې منسوب کړي شوي دي تاو راتاو یې کړه، په تاو په ما یې فرض کړه. نن هر مسلمان ساتي او غور فکر سره ساتي، سوچ ورته کوي چې داسې نه رانه وروسته مخ ته لاړ شي، او کله جایزه ده کله نه ده جایزه. مونږ ته وټساپ کې میسیجونه راځي باقاعده، و مولي صاحب او دا ورځ رانه قضا نه شي او دا به کله وي او کمې ورځې باندې ونیسو. افسوس ته مسلمانانو د یو شي حقیقت چې تاسو ته نه معلومه، تاسو څنګه لګیا یې. د مولیانو په خبرو مزه قرآن ته کښېنئ، په والله چې د ګمراه کړي هم دې خلکو یې. دې ته هر یو تنظیم ته یو ګول دایره جوړه ده، هغه ته ویلي چې دې نه به نه وځي. که تحقیق کوې د دې په منځ کې به یې کوې، که مسله بیانې د دې په منځ کې به یې کوې، که مطالعه کوې د دې په منځ کې به یې کوې، دې نه بار به نه وځي. باقاعده تاسو به اورېدلي د مفتي منیر شاکر شهید رحمه الله د خولې نه هم چې په مدارسو کې کله تا سره د غیر مسلک والا کتاب وګوري، بعضې کتابونه تا په اخراج هم کوي، د مدرسې نه دې پې وباسي. او دا حقیقت خبره چې ما په مدرسې کې به کله نه کله د مودودي کتاب تفسیر به ما د دې وجې نه راغوستو چې زه اوس دې کې حق وګورم، ولې حق د الله په کتاب کې دي. خو ما چې د خلک ورپسې ګډې وډې وایي ورېږه ده څه ویلي دي. و چې ما سره به طالبانو وکتلو چې هغوی به کمې ګډې وډې ویلې ما پسې، چا خو به چې که ملګری به یې مخامخ به یې راته ووایي چې کم یارېده یا چې کم دی حیا به یې کول، هغوی به په شیشه لګیا وو. دا زموږ او ستاسو د مودیانو حال ده. نو دا د یهودو د اختر ورځ نن ما او تا باندې روژې نیسي. شیعګانو ځان ته په چیشي ښکلې کړی چې په دې ورځې باندې حسین رضی الله عنه چې کوم دی شهید کړی شوی دی. زموږ والا په چیشي ښکلې کړی چې فرعون نه چې کوم دی موسی علیه السلام ته نجات میلاو شوی. او روایت څوک کوي؟ عبدالله ابن عباس. څومره عمر کې کوي؟ په 3 کالو کې.
دا د سوچ خبرې دي خو مليان خو تاسو ته ویلي دي چې کنه افلا يتدبرون قرآن باندې برن آیت چې کله وی لاس پې کېږدي چې کله په خولي هم داسې بیان کې وایي په هغې کې خو ته وایي خو داسې طریقې سره یې ته وایي چې تاسو ته وایي چې تاسو به پې سوچ نه کوئ. زمونږ مشایخ څه دي زمونږ کابر چې دا کم څه ویلي دي هغه به پې سوچ کوي. نن زمونږ دا حل دی چې د الله د کلام نه خبره وي. نن زمونږ دا حل دی چې کوم شی د دین جز شمارو د هغې دین سره تعلق نشته. په والله چې بعضې داسې مسایل دي کوم کړل قسم دی چې تاسو به مو وژنئ او ټول عمر مو کړي او اسلام سره تعلق نشته. دا شی خو به قرآن کې نشته که نه بیا دا شی قرآن کې نشته. خدای دې غر که دین په قرآن کې دی چې نشته دی خو نشته اسلام کې که نه. مگر افسوس زموږ او ستاسو مسلمانانو باندې چې دین صرف بیانو کردار کې نه راولو. اگر ہم تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھیں قسم خدا کی تمہیں ایسے شخصیات کا ذکر ملے گا کہ انہوں نے تاریخ کو روشن کیا ہے. آپ تاریخ اٹھاؤ تاریخ میں ایک مجاہد انسان کی ذکر آتی ہے اس کا نام ہے محمد بن قاسم. محمد بن قاسم ہمارے علماء تو اس کو یاد کرتے ہیں اس کے واقعات سناتے ہیں اس کے قصے سناتے ہیں لیکن اس کی حقیقت اپنے آپ میں کردار میں نہیں لاتے. اب محمد ابن قاسم وہ آدمی تھا جس کو ایک بچی نے فریاد کیا کہ اے محمد بن قاسم اے فلاں امیر المؤمنین میرے ساتھ اس طرح ہوا ہے میرے خاندان کے ساتھ اس طرح ہوا ہے تم کیوں خاموش ہو. تو اس نے تلوار اٹھائی اس نے جرت کے ساتھ اپنے لوگوں کو کہا کہ اس عورت کی آپ لوگ پوچھو اس کے بارے میں آپ جہاد کرو کہ اس کے ساتھ ظلم کیوں ہوا ہے. تو محمد بن قاسم جب اٹھا تو کراچی سے لے کر ملتان تک کی جتنی بھی جگہ تھے اس کو فتح کر لیا ایک عورت کی وجہ سے ایک بچی کی فریاد کی وجہ سے. لیکن آج عالم بیٹھ کر مسجد میں تو چیخی بہت مارتا ہے روایات بہت سناتا ہے واقعات بہت سناتا ہے لیکن اس کو اپنے کردار میں نہیں لاتا. بس اس کو صرف واقعات کے لیے مقرر کیا ہے بس اس کو صرف کتاب میں قید کر دیا ہے اس کو اپنے کردار میں نہیں لاتا اس کو اپنے عمل میں نہیں لاتا اس کو اپنے گفتار میں نہیں لاتا. اب میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسی طرح اس کے صحابہ کے تعریفات کرو. میں اس کے تعریفات کا منکر نہیں لیکن ہاں میں اس کا ضرور منکر ہوں کہ تم تعریفات تو کرتے ہو لیکن اس کو کردار کو اپناتے نہیں ہو اس کے کردار کو نہیں اپناتے. افسوس ہمارے علماء پر کہ ہمارے عوام کو اتنے اندھیرے میں رکھا ہوا ہے. زمونږ او ستاسو علما مونږ داسې تیارو کې ساتلي چې د خلکو خبرې خو مونږ ته کوي خو نه په والله که خپل کردار کې راولي نه په ستاسو کردار ته راولي صرف د خوند دپاره صرف د جذبې دپاره. بهرحال نو ما خبره کوله چې زمونږ علما او زمونږ چې دا کم سټیجونو باندې ښکلي ښکلي اوازونه دي دا به لګیا وي تعریفونه به کوي او دا خلک د تعریفونو قابل دي. پیغمبران دا د تعریفونو قابل دي. ورفعنا لك ذکر قرآن ویلی دي اولئک هم المفلحون قرآن ویلی دي اولئک هم الراشدون قرآن ویلی دي اولئک هم الفائزون قرآن ویلی دي. مگر دا نه دی ویلی چې د دې دپاره تعریف کوه چې صرف سټیج صرف جلسه پې ښکلې کړه بلکې د دې دپاره تعریف کوه چې کردار کې راولې گفتار کې راولې عمل کې راولې زندګۍ کې راولې کور کې راولې معاشره کې راولې په خپل ملک کې راولې. مگر افسوس صرف د کتاب اور د سټیج او د یو مقررو ځینو پورې چې کم د خلکو مقرر کړي مولا سړی به یوه ګنټه بیان وکړي په یوې مسلې باندې چې دې سټیج نه کوشش قسم په الله چې د هغې خلاف کوي. وختي یو ملګری راغلی وویلی چې پلانکي ویلي چې پلانکي پسې مونځ نه کېږي پلانکي ویلي پلانکي پسې مونځ نه کېږي. ما ته خو د مونځونو خبرې کوې چې قرآن یې چې واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا تاسو په یو قرآن باندې راغونډ شئ او فرقې کې مه بنټاو کېږي بل ځای کې الله تعالی وایي چې تاسو مه کېږئ د مشرکینو نه چې څوک فرقې جوړوي. مال که دې آیات ته دې وکتل ته چا پسې کوې په والله که هېڅ چا پسې هم کېږي او دې لا یو بل کې نښتي چې ته د پسې مونځ نه کېږي د پسې خدای دې غر که یهودو نصوارو کوم ځای ته ورسولی او ته لا اوسه پورې دې کېناست چې چا پسې کېږي چا پسې نه کېږي. د منځونو په حساب کشو چې چا پسې کېږي چا پسې نه کېږي د پاټیانو والا پسې خو بالکل نه کېږي ځکه چې قرآن ښکاره ویلي چې مه جوړوئ او ته یې جوړئ. ته فخر سره وایې چې زه پلانکې فرقې سره تعلق ساتم زه پلانکي تنظیم سره تعلق ساتم. ظالمه د قرآن ایتونو تاسو ته نه ښکاري عوامو تاسو ته د قرآن ایتونه نه ښکاري. بهرحال خبره مې کوله دا یامیا شور په باره کې چې د دې دین اسلام کې هیڅ قسم ثبوت نشته او چې کوم شی رښتیا وي نو د هغې څه شی وي هغه خبره یې ووي.
زمون په روایاتو کې دوه داسې واقعې دي، یوه د کربلا واقعه، یوه د معراج واقعه، او یوه دغه شانتې چې دا کوم نور هم داسې دي. دې کې چې څومره روایات دي، څومره مذهبونه دي، څومره اقوال دي چې سوچ به دې ورته ویسي. او بیا هم زموږ علما وایي رښتیا دي. نو چې رښتیا دي یوه خبره خو یې که نه، ولې در کې 200 اقوال دي، ولې در کې 200 روایات؟ مګر افسوس په هغه خلکو باندې چې کومو خلکو غلطیانې کړي دي، زمونږ او ستاسو نظریې جوړې کړي چې مجتهد نه کله غلطي وشي نو هغه ته پلس نیکۍ ملاوي. اوس زه دې تاریان پاتې یم چې دین پیغمبر علیه الصلاة والسلام راوړی، دا خو دې کې خو شک نشته که نه. قرآن پیغمبر علیه السلام راوړی که نه؟ ښه چې قرآن پیغمبر علیه السلام راوړی، پیغمبر ته خو دا پته نه وه چې مخکې به خلک راځي هغه به مجتهدین هغه به دین استنباط کوي، دا پته خو هغه ته نه وه که نه، علمي غیب خو هغه سره نه و که نه. ښه نو بیا د پیغمبر نه بعد چې وحي هغه ته کېږي، هر څه هغه ته کېږي، دا خلکو ته څه پته ولګېده چې د مجتهد په غلطۍ باندې لس نیکۍ میلاویږي. دا د سوچ خبرې دي، او مونږ باندې سترګې پټې کړي، سوچ چېرته کوو؟ غفلت کې پراته یو. بهرحال موضوع زمونږ دا نه وه، خو صرف دې د وجې نه مې وچړو چې دا اوس را روان دی او دا خلکو دا ټول ورته تیارانې کړي، خو دین اسلام سره د دې شي تعلق نشته. نو ما خبره کوله، الله تعالی په قرآن کې فرمایي ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما. دلته کې الله جل شانه فرمایي چې اے مسلمانا، اے انسانا، چا چې اعراض وکړلو، چا چې مخ واړولو، چا چې نافرماني وکړه، چا چې د ګمراهۍ لار اختیار کړه زما د قرآن نه، نو دا خلکو باندې به رزق راتنګ شي، زندگی به پې راتنګ شي، قانون به پې راتنګ شي، ملک به پې راتنګ شي، کور به پې راتنګ شي، کلی به پې راتنګ شي، په دې سړي زندگی به تنګ شي، او د قیامت په ورځ به څه حال وي؟ نحشره یوم القیامة اعما. دا به د قیامت په ورځ دا انسان نړون پاسولی شي. اوس قرآن خو وویلی چې ذکر دینه که چا اعراض وکړو په هغه به زندګي راتنګ شي، د هغه به کاروبار راتنګ شي، د هغه به هر څه راتنګ شي. اوس دا هو دا دې مراد دی؟ قرآن نه به تپوس وکړو. مونږ سره خو قرآن شته که نه؟ قرآن نه به تپوس وکړو. قرآن څه وایي؟ سورت حجر کې آیات نمبر 9 کې اللہ جل شانہ فرمائی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اے مسلمانا روایاتو نه تپوس مکوا، د مولیانو نه تپوس مکوا، د مشایخو نه تپوس مکوا، په خانقاګانو کې ناس پیرانو نه تپوس مکوا، په جماعتونو کې ناس مولیانو نه تپوس مکوا، قرآن نه تپوس وکا. قرآن کامل کتاب دے، قرآن آواز کئی چې انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اللہ فرمائی چې یقینا نازل کرے دے مونگا ذکر، اغا ذکر چیشے نازل کرے دے. اے عوامو زنوے ما، اے عوامو زما عقل کمزورے دے، اے عوامو تاسو نتپوس کوم چې اللہ چیشے نازل کری دی. نو چې الله قرآن نازل کړی دی، ولې ته زه د مخلوق کتابونو نه تپوسونه کې، ولې ته زه روایاتو نه تپوسونه کې، ولې زه مشایخو نه تپوسونه کې؟ تا ته مولا ناس وي په سټیج باندې، هغه تا ته لګیا وي چې ذکر دی ته وي الله الله الله، رور مې پیسې هم خلک ورکوي، هر شی ورکوي. دلته کې یو ناست دی چې هغه همدغه ذکر نه همدا مراد هغه چې الله خدای هم غر کوي. قرآن ته کښېنئ، ضد مه رالی مسلمانانو، تاسو ضد راغستي یئ په والله چې دی مولا سره کم ناس کینی پاسي یا دغه شانتي دا نور خلک کینی پاسي. دا صرف د دې وجه نه چې دا ضد نیولي چې یو شی دین اسلام قرآن نه دی ثابت دی، څنګه هغه سره معنی چې قرآن وایي چې نازل کړی دی مونږه، انا نحنو یقینا مونږه نزلنا نازل کړی دی ذکر قرآن ذکر وانا له لحافظون. هم دې قرآن مونږ ذکر کوو. نو بیا ولې ته د ذکر نه مراد دغې سړي سره دا معنی چې الله ته ذکر وایي؟ مگر افسوس په زمونږ معاشرې باندې چې سوچ فکر تدبر نه کوي، ضد راغستی دي. زه به اوس د پکول والا خلکو سره کېنم، زه به اوس د دې خلکو خبره منم. ضد نه تېر شئ په والله چې د فرعون دی به بیا د مرګ په ټایم کې ډېرې چغې ووهئ خو بیا نه قبلیږي. دا وخت د اصلاح کېدلو دی، دا وخت د مسلمانېدلو دی، دا وخت د ودرېدلو دی، دا وخت د اتفاق دی، دا وخت د یو کېدلو دی. په والله چې یو نه شئ همدغه شانتې ټول عمر به در باندې مولیان مزي کوي، همدغه ټول عمر به در باندې دکاندارۍ کوي.
ابر از مرګري ویډیو راولې کله شاته شاګردانو د کینه ولیدي او دلته زمونږ د واړه خدایان د ځمکې والدای کینه ولیدي اور مې پیسو نه لاس ډک شي چې پوه شي چې اوس مې نور خو نشم دغه کولی شاته شاګرد ودرولې چې دا واله هغه ته رسي ورکوي بل چې بیا لاس ډک شي بیا هغه ته ورکوي هر یو سړي ځان ته خپل دا خلک نه پوهېږي هغه یو مولا نه په دې نږدې ټایم کې یوه خبره یو صحافي اوس صحافیان خو هم ډېر هوښیاران خلک دي هغه ورته ویلي چې د ملا صاحب تاسو د کاروبار او څه سیسټم څه خبره یې ورته وکړه سوال یې ته وکړه هغه ورته چې عوامي دکانونو کې ګټي بازار کې ګټي او موږ مليانې په جوماتونو کې کاروبار کوو هغه نه خدای غلطۍ کې حقایق ویستلو خو داسې حقایق ویستلو چې په والله نن سبا د هر مولا ټول دکانداري ټول عزت ټول شهرت په دې مبني دی په کمې ورځې چې په ده باندې شهرت بند شي دا دې تا ته بیا دا فضایل ووایي که نه تا ته بیا دا اسانې مسلې او د جنت دې تاله په لاس کې کېږدي که دا اوس یې تاله جنت چې په دې سبحان الله په الله اکبر په ماشاءالله باندې راغستی دی په والله کې دله بیا دغه شانتي کي دا اوس ته پیسې ورکې تاله اسان کړی دی دا ته چاندې ورکې دا یې تاله اسان کړی دا ته زکاتونه سرسایي ورکې دا یې تا ته اسان کړی په کومه ورځ چې تا پې دا شیزونه بند کړه بیا به تا ته وایي چې ورور مې جهاد څه دی جهاد دې ته نه وایي چې ته مدرسو ته چاندې ورکړه بلکې جهاد دې ته وایي چې ته به پاسې توره به والې د ظالم خلاف به جنګېږي د پلان کې شي خلاف به جنګېږي بیا به دې ته دین اله وښکاري چې دین څه شی دی دا اوس چې دا ټول ښه دي د ټولو مفادو دپاره غلي دي بهرحال نو موضوع دا و چې الله تعالی وایي چې مونږ قرآن نازل کړی ذکر قرآن ته ویلی اوس اطمینان چې شي له پکار د انسان له چې د هغه په کمو دلایلو باندې خوله بند کړلی شي هغه ته چې کله کومه خبره وکړلی شي چې دا خبره قرآن کې داسې د بیا دې خوله بند کړلی شي آیا دا کم کتاب نه ویلی دي په بخاري باندې ته خوله بنده کړه په ابن ماجه او په دغه شانتې دا نور چې کوم کتابونه فتاوی دي په دو باندې خوله بنده کړه راشه قرآن څه وایي قرآن وایي چې نه په نورو کتابونو اطمینان مه حاصلوه اطمینان په څه شي حاصلېږي او په څه شي حاصل کړه قرآن وایي صورت رعد کے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 28 کی فرمائی الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اے مسلمانہ پدی خبر باندې غور وکا او پدی خبر باندې فکر وکا چې دیزه کې الله تعالی ولی وی چې تو اطمینان حاصل کا پدی قرآن باندې تو اطمینان حاصل کا پدی نصیحت باندې تو اطمینان حاصل کا پدی کتاب باندې ولی چې مونږ بار بار دا چغي وی چې دا کامل کتاب دی ولی چې مونږ بار بار دا چغي وی چې دا کتاب د زندګۍ او د حیات ضابطه ده نو الله تعالی دې کوي چې الذین کسان آمنو چې ایمان راوړي وتطمئن قلوبهم د دې زړونه نصیحت حاصلې د دې زړونه مطمئن کیږي په دې باندې د دې خلی بنديږي په دې باندې د دې غور فکر سميږي په دې باندې په چی باندې به ذکر الله په ذکر د الله په قران د الله ولی جبر الله تعالی واضح ویلې چې موږ چې نازل کړي نو چې قران نازل کړي نو دې کې الله څه ویلو چې قلوبهم بذکر الله مطمئن کیږي زړونه د هغوی په چی باندې نو ذکر چی شي ته ویلو قران او زموږ استاد مولیان چی شي نه وایي چې ذکر دی افسوس افسوس په والله چې کله کله به ما دا سوچ وکړلو چې مفتی صاحب زما والد محترم دا دومره درد سره دا خبرې ولی کوي خو چې کله دې منصب کې کینې په والله چې زړه کې درد پیدا شي په والله چې په زړه کې به یو سوچ پیدا شي چې ته کله هغه خبرې کوې تا ته به قاعده ذهن وایي چې یاره دا خبره داسې ده د قرآن داسې ویلې قرآن داسې ویلې ملا یې داسې وایي ملا داسې ته جوړه کړي ملا داسې ته جوړه کړي دا خلک ولې نه پوهېږي زړه به دې دا خبره وخوري والله چې زړه به دې سپین کړي دا خبرې صرف د دې وجې نه چې ته باریان پاتې چې قرآن څه وایي د خلکو ته جوړ کړي د مولیانو ته جوړ کړي نو الله تعالی په خپل قرآن کې وایي چې دا قرآن چې کوم دی دا د اطمینان او د زړه سکون دپاره دی د دې اوس دا خو نه کنه چې ته لګیا چې تلاوت شروع کړي چې ته ووایې چې قرآن اطمینان په دې ملاوي په دې قرآن اطمینان هله ملاویږي چې کله ته دا خپل عمل کې راولې خپل معاشرې کې راولې او په اطمینان هم زه پوه کړم سړی مطمئن کېږي کله سړی مطمئن کېږي هله چې کله هر سړي قرآن په ځان کې راوستو نو
چې کم سړی دکان کلاو پرې خوستو نه هغه دغه په ګلی نه یریږي، هغه دغه په پاپړو نه یریږي، هغه دغه چوکیز باندې نه یریږي، هغه چې کم بالټه یا ترماس یا چیشې په دکان کې باغی نه یریږي، یا په کلی کې بار موټر سایکل ودرولو کور نه پاغي نه یریږي، گاډي ودرولو پاغي نه یریږي، د کور ګیټ دی کلاو پاتې شو پاغي نه یریږي، د بیٹک ګیټ دی کلاو پاتې شو پاغي نه یریږي، ماشوم بار وته پاغي نه یریږي. ولی اطمینان قلب دی، هغه ته پته ده چې دلته چې دا څومره اوسېږي دا ټول د الله والا خلق دي، او چې کم سړي ته دا پته ولګي چې دا پلان کې شه د پلان کې د حفاظت به هم کوي او غلا به هم نه کوي. دا والد محترم زموږ والد محترم تاسو ته کیسه کړې وي چې په جاپان کې په کم ځای کې ځنګل کې یو دکان دی او هغه دکان کې هر قسم شیزونه پراته دي او په هغې کې دکاندار نشته او په هغې باندې چې کم دی هر څه باندې خپل ریټونه لیکلي دي. ځي انګریزان هغې ځای کې د ایزي پیسه یا دغه شانتې کم سیسټم چې وي هغه شی یا همدغه شانتې د پیسو سیسټم یې ورته جوړ کړی دی چې پیسې پکې ایږدي، هغې پیسې ایږدي او بیا تیزي. ولی دا مطمئن شوي دي هغې قانون جوړ کړی دی، هغې د قرآن د الله خپله کړې ده، هغه د عمر ابن خطاب هغه قانون خپلې زندګۍ ته راوړی، هغه د ابوبکر عثمان علي والا قانون خپل دین اسلام ته رادنه کړی دی، هغه د قرآن دا قانون په خپل زندګۍ کې لاګو کړی دی، د هغې د وجې نه هغه نه یېرېږي. نن سبا زموږ او ستا مسلمان مونږ ته خو تاسو ته پته ده که نه چې په کومه طریقې یو مونږ په والله چې موټرسایکل هم بار ودرېږي چې زړونه هم چوي، چې ګاډی کلا پاتې شي زړونه هم چوي، صرف د دې وجې نه چې څوک یې پټ نه کړي، څوک یې ونه تښتوي. دا څه وجې نه، دا صرف د دې وجې نه چې اطمینان کله به هله کېږي چې کله قرآن زموږ زندګۍ ته راشي، او چې کله زندګۍ ته راشي سړی بیا په دې شیزونو نه یېرېږي چې زما خور لور بار وځي بیا به څه ورسره کېږي، او بیا په دې مطمئن چې ټول مسلمانان دي. قرآن کې ویلي کل المؤمنون یعوذ من ابصارهم چې کله دوی ته ښځې مخامخ شي له زوره دې ښکته کړي، او بیا په دې مطمئن چې قرآن باندې عمل کوي. مګر نن چې زما او ستا خور لور، نن چې زما او ستا شی همداسې نه شو پرېښودلی، صرف د دې وجې نه نه شو پرېښودلی چې څه شی دي اطمینان هم د قلب نشته، هغه د دې وجې نه نشته چې قرآن نشته په موږ منځ کې. اوس الله تعالی نه تپوس کوو چې الله تعالی قرآن کې د ذکر نورو څنګه طریقو سره بیان کړی دی. قرآن کې الله تعالی په سورة بقره آیت نمبر 152 کې فرمایي فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. الله تعالی اعلان کوي خپل انسان ته فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اے انسان زما زدا نه ویم چې ته الله الله ویا، زدا نه ویم چې ته خانقاګانو کې کینه دا نخرې شروع کا، زدا نه ویم چې ته لیټونه بند کا په یو بل کمیسونه وشلوه، زدا نه ویم چې ته کمرې ګیټونه هر څه بند کا او په هغې کې غوغا شروع کا، بلکې زه څه ویم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اللہ فرمائی فذکرونی، اے مسلمانا اے انسانا ما یاد کا سرنگ میاد کا داسی میاد کا چې د سود ځای راشي، د زنا ځای راشي، د حرامو د خوړو ځای راشي، د خور حق ځای راشي، د مور د حق ځای راشي، د مشر د عزت ځای راشي، د خپل امیر المؤمنین د خبرې د منلو ځای راشي، د خپل کونسر د خبرو منلو ځای راشي، د خپل شیخ د خبرو منلو ځای راشي، د خپل اکابرو د خبرو منلو ځای راشي. نو فذکرونی اے انسانا ما یاد کا په دې ټایم کې چې قرآن په دې باره کې څه وایي، د الله کلام په دې باره کې څه وایي، د الله دا کتاب په دې باره کې څه وایي، دا هذا کتاب مبین په دې باره کې څه وایي. دا ذکر یې نه یاد کړی چې ستا مولا یې جوړ کړی دی، بلکې دا ذکر یاد کړی چې د قرآن احکام وګوره چې هغه د دې مسلې مطابق څه وایي. الله تعالی بیا دا خبر کوي چې فذکرونی اذکرکم. اوس به الله تعالی مسلمانه په دې خبرې هم غور کول پکار دی چې ته مولا تا ته دا وایي چې ذکر نه مراد الله الله دی، نو چې ته دلته کې فذکرونی الله الله کې نو الله تعالی وایي چې اذکرکم زه تاسې یادوم. سوچ وکړئ چې هغه به تاسو څنګه یادوي، هغه هم الله الله کوي. یا مثال کے طور باندې ستا نوم ومني چې پلان کې ښه سړی دی، پلان کې ښه سړی دی، یا پلان کې دنګه باډي ده، پلان کې ټیټ دی، پلان کې داسې، پلان کې سپین دی، پلان کې تور دی، هغه تاسو داسې ذکر کوي. لکه څرنګه چې د قرآن قانون راشي، د قرآن ضوابطو مطابق به زندگی تیرې، دغه شانتې چې پتا باندې کله تکلیف راشي، پتا باندې څه قسمه یو حجت دی په زړه کې، پتا باندې هر قسمه تکلیف راشي، ظلم در باندې کېږي، جبر در باندې کېږي، میراث څوک نه درکوي، حصه څوک نه درکوي، ځمکه د نه چا قبضه کړې، یا قسم قسم مثالونه. او الله تعالی ستا په سر ودرېږي، بیا خلک زړونو ته باقاعده د سیچو زړه ته واچوي، باقاعده د مالداري سړي زړه ته واچوي، باقاعده د تکړه سړي زړه ته واچوي، باقاعده د عادل سړي زړه ته واچوي، دې سره مرسته وکړي. مگر افسوس زموږ په مسلمانانو چې ذکر نه چی شی جوړ کړی دی، هغه ډوکسلی جوړه کړې چې زموږ مولیانو ترور مې خانقاګانو کې ناست دي او الله الله بس دا نخرې شروع کړي.
اے زموږ والد صاحب دا خبره کوله که دا دین دومره اساني مونږ ته یې وښایي چې مونږ هم دا شیزونه شروع کړو. د چا مازغه خراب دي چې د چا پسر ځي هغه بیا هغه مسله بیانوي. د چا مازغه خراب دي چې څوک پې مړېږي هغه سړی به هغه مسله بیانېږي. د چا مازغه خراب دي چې څوک پې شهیدېږي هغه مسله بیانوي. دا الله وکړي چې جنت پرېږدي په والله چې نن دا دین پرېږدم او داسې شروع کوم. قسم په الله چې دې ته ته ورشه دین پې خپله نه دي مطمئن. بله ورځ یو ملا سره چا په موبایل خبرې کولې او هغه ورته وایي چې د تاسو ذکر بالجهر کوئ او د دې متعلق د څه حساب دی. هغه ورته که ته منې او که نه، که ته هر مذهب سره تعلق ساتي او که نه ساتي، خو زمونږ خو داسې ترتیب دی چې مونږ خو شوق سره کوو، ښه خوند سره یې کوو او ښه ثواب شمارو. چې کله دې همدغه ورته وویلې نو زه اوس اریان پاتې شوم چې د قرآن ښکاره آیت دی. یو خو وي چې اشارو نه معلومېږي، یو خو وي چې غور تدبر غواړي. ملا سړی خبره کوي چې مونږ خو شوق سره کوو، زه ثابتوم. ثابتوي به چی شي نه؟ روایاتونه، هغه احادیثونه چې پیغمبر پسې منسوب کړی شوي او د هغه شي حقیقت څه دی. قرآن کې خپل الله تعالی وایي چې ودون الجهر، ما یادوئ په خپلو زړونو کې، نفسونو کې، په خپل عمل کې، په خپل کردار کې، په خپل گفتار کې، خو دون الجهر، بغیر د چغو نه. اوس دا ذکر چی شی دی چې په لاره ښځه روانه ده مثال کې طور باندې، یا غریب سره مرسته کول دي، یا دغه شانتې د مشر خبره منل دي. دا چغې نه دي وال داسې چل دی داسې چل دی، نه نه قرآن داسې ویلي داسې نه نه. چې کله تا ته زنانه راغله دې کې دا چغې مه وایه چې آیت کې دا راغلي دي، زړه کې به دې وي خو آرام سره زړه پې مطمئن که سر ټیټ کړه. مشایخ مشرانو خبره دې راغله وګوره قرآن سره وګوره چې کله قرآن وویلې ته چغې مه وهه، خلک پې پوه که ځان غلی کړه، خبرې باندې عمل وکړه. دا نه دی چې ته بیا ډول راوله ډول چې قرآن داسې ویلي قرآن داسې ویلي، دا ترتیب الله نه دی ذکر کړی، عمل پې ذکر کړی دی. نو الله تعالی وایي چې فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. تاسو ما یاد کئ، تاسو کردار اور گفتار زما د قرآن خپل کې. اذکرکم نو زبستاسو زندگی آسانه کما، زبستاسو روزی آسانه کما، زبستاسو رہائش آسان کما، زبستاسو چې څومره ضروریات دي هغه پوره کما. واشکروا لی او زما شکریا ادا کئ ولا تکفرون او تاسو کفر مه کوئ. او شکرم ځان له باس ته موضوع زموږ هغه نه ده، موضوع زموږ ذکر دی. اوس الله تعالی خو قرآن ته ذکر ول په دې خو مطمئن شوی که نه؟ قرآن چې کوم آیتونه ما تاسو ته ویل په دې خو پوه شئ چې قرآن نازلېده الله تعالی څه ویلي دي؟ ذکر ویلي دي. د نه سره خبرې جواب نه راکوئ. قرآن ته ذکر ویلي که نه دي ویلي؟ قرآن چې کوم آیت ما وویله انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون، قرآن ته ویلي که نه دي ویلي؟ اوس راشه چې قرآن د دې متعلق څه وایي چې د دې قرآن ته څه وکړه، د دې قرآن طلب تانه څه دی، د دې قرآن ډیمانډ تانه څه دی. دا قرآن چې کوم ذات را لېږلی د هغه څه ډیمانډ دی، هغه قرآن وایي. قرآن وایي سورت طه آیت نمبر 14 کې فرمایي الله تعالی دې ځای کې فرمایي یقیناً زه ستاسو رب یما، لا الہ نشته دی الہ الا مگر څوک دی، انا الله وایي چې زه یما، فعبدونی بس تاسو زما چې شی وکئ بندګي وکئ. او تفسیریه دې نه بعد راځي وضاحت یې کوي چې څه ویل غواړي د بندګۍ نه څه مراد دی. اقیم الصلاة لذکري، دا خبرې د غور اور فکر دي، دا خبرې د دې نه دي چې پلانکي خبره وکړه کافر شو، پلانکي خبره وکړه دا مرتد شو، پلانکي خبره وکړه دې باندې غور وکئ، دې باندې فکر وکئ، په دې باندې تدبر وکئ. دې ځای کې الله تعالی ذکر قرآن ته ویلی دی، بل ځای کې الله تعالی وایي چې زه ستاسو الہ یم، بل ځای کې الله تعالی وایي چې بندګي وکئ او د هغې بندګۍ وضاحت کوي چې بندګي په څنګه طریقې وکئ. الله تعالی وایي اقیم الصلاة لذکري. قرآن چاته الله ورکړی؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ورکړی که نه؟ دا عبادات چې کوم قرآن کې دي دا چاته خو دلي کړي شوي دي؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام. اوس دې ځای کې اقیم الصلاة لذکري، ذکري قرآن ته ویلی ده که نه؟ اوس چې زمونږ او ستاسو دا ټول مسلمانان وایي چې قرآن کې مونځ شته، صحیح ده که نه؟ شته، مونږ هم وایو چې شته، بلکل شته، ثابت دی، د قرآن نه ثابت دی. نو بیا د دې قرآن نه مستثنا کړی ولې دی؟ اقیم الصلاة لذکري ولې ویلی دی؟ دلته خو کې ویلي وی چې اقیم ذکري د قرآن ذکر قایم کې الریډي پکې مونځ قایمیږي که نه قایمیږي؟ دا په قرآن کې شته که نه شته؟ نو چې قرآن کې شته نو دا یې مستثنا کړی ویلی دی، ولې وایي چې اقیم الصلاة لذکري؟ دا د غور او فکر خبرې دي، خو چې نن سبا مسلمان ته وکړي د ډایرکټ کافر کوي، دا ته دا مرتد دی، دا ته وایي چې دا دین اسلام نه خارج دی، دا د دې شي منکر دی. منکر نه یم، په دې سوچ کول پکار دي. دا یې ولې دې ځای کې جدا ذکر کړی دی؟ الله تعالی وایي چې اقیم الصلاة لذکري،
قرآن خو می نازل کړو، کتاب خو می نازل کړو، پیغمبر خو په خپل ځان ټوټي ټوټي کړو، صحابه په خپل ځانونه ټوکړي ټوکړي کړو، ما دولت په ټوکړي ټوکړي کو. اوس مسلمان استاد څه کار دی؟ اقیم الصلاة لذکری. د دې قرآن د پاره نظام اطاعت الهی پیدا کړ چې هر ځای کې دا سربراهي، چې په اسمبلی کې ستا دا قرآن پروت دی، چې په های کورټ کې ستا دا قرآن پروت دی، چې سپریم کورټ کې ستا دا قرآن پروت دی، چې تانی کې ستا دا قرآن پروت دی، چې معاشري کې ستا دا قرآن پروت دی، چې په جماعت کې ستا دا قرآن پروت دی، چې په کور کې ستا دا قرآن پروت دی، چې په تجارت کې ستا دا قرآن پروت دی، په کاروبار کې ستا دا قرآن پروت دی. مگر افسوس مسلمانان کم ځای کې روان دي، اریان پاتې. کني دې ځای کې وګوره قرآن وایي چې اقیم الصلاة لذکری. اے مسلمانانو، اے خلقو، اے مومنانو، اے انسانانو، قرآن خو مې د تراولې غلو، پیغمبرانو خو په سرونه ورکړل، صحابه خو په کورونه وران شول، زندګۍ په خپل قرباني کړې، او تاسو څه کار دی؟ اقیم الصلاة لذکری. د دې مونږ د دې نظام اطاعت الهی لپاره چی شی وکړي؟ د دې نظام اطاعت الهی لپاره اوس قرآن نظام قائم کړي چې دا قرآن پکې چلیږي. دا نه دی چې المارو کې پروت وي، دا نه دی چې په کور کې الماري کې پروت وي، دا نه دی چې خپل شی دی ورته جوړ کړی او هغې کېږدي. دا ګوره د یهودو او نصاراو په یو طریقې باندې چالونه دي. تاسو د لیدلي اکثر قرآنونه ښکلي طریقې سره چاپ کړي او ښکلي ډبو کې بند کړي وي. دا اوس که زموږ مسلمان والي او دا وایي چې بس دا اوس تعظیم د قرآن ټوله نه غټه بېعزتي هم دا ده چې تی په ښکلي شي کې کېږدي او عمل پرې نه کوي. د قرآن ټول نه غټه نافرماني هم دا ده چې ته په عزتمند ځای کې ایښی او عمل پرې نه کوي. زما والد محترم یو مثال ورکولو، خبر په ما ډېره خوږه ولګېدله چې اوس زه د قرآن شلومه چې دې ځای کې دا ټول چې خپل نه خلک ناست دي، دا به ما وایي، دا به ما وجني. دا خلک که چېرې په صحیح معنو سره وکتلی شي چې د قرآن زه شلومه، په دې قرآن کې چې کوم څه لیکلي دي دا یو په دې عمل نه کوي، او چې زه کله پاڼه شلومه د پاڼې دپاره دا ما وجني. دا خبرې د غور او فکر دي، مګر غور فکر چېرته دی؟ ډایرکټ ټاپه ده چې کافر دی، ډایرکټ ټپه ده چې دا منکر دی. اوس به په دې باندې وموایي چې ته ګورې دې ځای کې چې دا کومه خبره کړې دې نه مو دې مونځ دې وایستلو، مونځ نه منکر دي. ما ته د اول دا خبره وکړه چې سره منم په اقیم الصلاة لذکري قرآن کې چې مونځ موجود دی لذکري د جدای ځان له څه ذکر کړی دی. دومره عجیب عجیب داسې دین آسان کړی دی چې بعضې روایتونه وایي چې صحابه یو ځای کې جنګ چې کم دی ولاړ و، هغه ځای نه شو فتح کولی، چې سوچ کولی چې کم سنت ته چې مونږ نه پاتې دي، چې پته ولګېده چې مسواک مونږ نه پاتې دی، چې ورور مې مسواک یې شروع کړو، ځای فتح کړو. چې په مسواکونو باندې خلکو ملکونه فتح کوی شي، ظالمه تا خو پې د خپلو وریو بیخونه وویستله. تا اوسه پورې خپلې مدرسې کې چې کوم د دین اسلام رانوستو، ته د خپلو مدرسې طالبانو ته وګوره، یا پرېږده معاشرې کې د خپلو خلکو ته وګوره، یا د خپلو تره زامنو ترور زامنو ته وګوره، یا د خپلو دا ګیر چاپې ورونو ته وګوره. اول نفرماني ټول نه غټه نفرماني هم دغه ده چې زموږ خپل مسلمانان خلکو ته بیانونه کوي او کور بل حالات دي. بهر خبره مې کوله چې دلته کې الله تعالی چې اقیم الصلاة لذکري، تاسو اوس نظام اطاعت الهي قایم کې د قرآن دپاره. د قرآن مې صفزون نه دی راوړی، د قرآن مې د تلاوت دپاره نه دی راوړی، د قرآن مې د ملمارو دپاره نه دی راوړی، د قرآن مې د ښکلي اوازونو دپاره نه دی راوړی، دې ځای کې د غوږ لاندې ورته لاړ کې او چغې دي ایستي لګیایي، د دې دپاره نه دی قرآن. زه دا نه یم چې مې کوه خو چې عمل خو دې پوهي که نه، ته که هر څومره حسن سره وی خو چې تا عقیدت سمه نه ده، ستا نظریه سمه نه ده، ستا عمل سم نه دی، ستا کردار نه دی سم، ستا گفتار نه دی سم، ستا معاشره نه ده سمه، ستا د دې قرآن د تلاوت څه ضرورت ده؟ کولاو کوي تاسو موبایلونه چېرته کې چې څه ټایم درته میلاو شي، ته وګوره صرف د انګریزانو ویډیوګانې سرچ کړه په دې ټیک ټاک او فیسبوک کې راځي، داسې ښکلې تلاوت یې کوي چې په والله ستا هغه د جومات کاري هم نشي کولی، ستا د جومات هغه ملا هم نشي کولی، ستا هغه چې کوم د 17 زبانونو باندې قرآن نازل کړی هغه هم نشي کولی. داسې قرآن وایي. عمل یې پې شته؟ هېڅ عمل یې پې نشته. مګر افسوس زموږ مسلمانانو هم هغه شی خپل کړی دی. په دې ځای کې مې خبره وکړه چې اقیم الصلاة لذکري، چې تاسو نظام اطاعت الهي قایم کې د څه شي دپاره؟ د قرآن دپاره، الله دپاره نه. که دا الله اصل کې دین څه وی، دا خبره یاد ساتئ، که دا الله اصل کې دین وی، که دا 9 نمبر اصل کې 6 نمبر اصل کې دین وی، که دا د مختصر د حجونه د عمرې اصل کې دین وی، په والله که ته مانه سعودي عرب ته حج عمرې ته تللی وی، په والله که ته مانه په بار ملکونو سیریزو چیلو کې ګرځېدلی، په والله که ته مانه شبې جمعې ته تللی وی، قسم دی چې ته به خپل حکومت ودرولی، ته به خپل انګریز ودرولی. نن چې تا ته په امریکې کې ریلیف میلاو دی، نن چې تا ته برطانیې کې ریلیف میلاو دی، نن چې تا ته د کفارو په ملکونو کې ریلیف میلاو دی، ته تبلیغ والا چې کوم د جماعت چلی، دا ولې چلی؟ دا اصل دین نه دی، هغه ته پته چې دا 100 کاله کونه ووینځي، ما ته څه نشي ویلی.
دا چې 200 کاله استنجاګانې وکړم دا ماته څه نشي ویلی دا چې کروڑ منځونه په یو ورځ کې وکړم دا ماته څه نشي ویلی ما درته ویلي چې یو مذهب دی یو دین دی تا ته چې کوم ریلیف ملاو دی په دې ملک یا په نورو ملکونو کې تا ته د مذهب ملاو دی تا ته د دین نه دی ملاو په کمې ورځ د دین ته ګوتې وروړي چا وړې وې که نه نږدې تاریخ موجود دی مفتی منیف شاکر شهید رحمه الله په څه وجه لاړو تاسو ته ما ویلي دي که نه دا خیر دی نور خلک د میډیا والا خو به نه خبر دا نږدې خلک خو خبر دي په دې باندې چې دغه څه ذاتي مفاد و دغه چا سره په پولي پټي باندې مسله وه صرف د قرآن د وجه نه و داسې بې شماره نور مثالونه دي چې کم سړی دین ټچ کي هغه څوک نه پرېږدي په دې خبرې ځان پوه کوي او چې دا کومو غټو غټو جوبې اچولي که نه او دا غټې غټې تسبیح ځان سره راغوسي او دغه شانتي چې کوم د ځان دغه شان چرګې جوړې کړي دي په والله چې دا دین نه پیژني او نه مني که دې دین پیژندلی او نه منلی په والله چې اول به خپل کور کې مو دشمنان بیا به چې کوم د په خپلې مدرسې کې دشمنان دین ډېر ګران شی دی خو الله چې کله دغه شانتي یهودیت ته دننه شي چې کله ته په خپل دین اسلام باندې روان بیا څه نه دی سخت بیا آسان دی هغې کې قرآن څه ویلي دي هغې متعلق هم زه وایم چې قرآن څه ویلي دي زمونږ استا والا څه وایي د فرض مې ملا اورېدلو دا اوس بیانونه کوي اوس خبرې ته نه ګوري ما بار بار دا خبره کړې ده چې تبلیغیانو کې یوه خبره ده نور خو بس الله دې وبخي تبلیغیانو ورونو کې یوه خبره ده چې هغوی وایي چې دا مه ګوره چې دا خبره څوک کوي بلکې دا ګوره چې دا خبره د چا کوي او په والله چې د قرآن آیت به مې ویلی او خبره به مې کړي او ملا به ورپسې کلیپ لګولي دا اوس دین بیانوي دا اوس مسله بیانوي چې شی به صرف دا وجه به چې ما 14 علوم نه دي ویلي اوس د قرآن نه تپوس کوي چې د 14 علوم ضروري دي آیا مسلمانه چې ته قرآن وایې تا دپاره 14 علوم ضروري دي آیا د قرآن کې د دې متعلق څه خبره شته د کتاب د چا کتاب دی راوړی چا دی دی مونږ ته راوړی که نه ورکړی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته پته نه وه چې 14 علوم ضروري دي صحابه ته پته نه و چې 14 علوم ضروري دي نعوذ بالله نعوذ بالله زمونږ الله جل شانه ته دا پته نه و چې 14 علوم ضروري دي اول به چې کوم د مقدمه ولیکم چې دا تاسو کله وایئ 14 کتابونه دي فاتحه او د دومره دې سپارې قرآن راوړی شو خو وړه غوندې مقدمه دې پاتې شوله چې هغه پکې دا ویلي وې چې دا قرآن دپاره 14 علوم هم ضروري دي مګر افسوس زمونږ ستا ملا باندې قرآن نه تپوس کوو چې آیا رښتیا دا قرآن آیا رښتیا دا قانون آیا رښتیا دا آئین ګران دی قرآن څه وایي صورت قمر آیت نمبر 27 کی فرمائی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِي فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ دلته کې الله تعالی ښکاره اعلان کوي وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ یقینا ما دا قرآن چې کوم دی لِلذِّکْرِ زما د قانون دپاره زما د عمل دپاره زما د کردار دپاره د گفتار دپاره تاسو ته آسان کړی دی فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ څوک شته چې نصیحت یې حاصل کړي اوس اریان پاتې یو چې دې آیت کې د 14 علوم کم ځای کې دي نه ښکاري په دې شو سپارو کې هم نه ښکاري صرف دې آیات خو پرېږده الله تعالی دې موږ ته په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق راکړي ډېر غفلت کې پراته یو په قرآن باندې غور تدبر وکړئ په ډېر غفلت کې پراته یو نو چې دا کوم آیت مبارکه ما ویلې الله تعالی په دې کې ښکاره اعلان کړی دی ومن اعرض عن ذکري څوک چې زما د قرآن د قانون نه اعراض کوي مخړول دا نه دي چې انکار ته وکړي نه کول همدغه اعراض دی فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة او د قیامت پر ورځ به دا خلک څه شي په دنیا کې خو به د دې رزق او زندگی تنګ شي ونحشره يوم القيامة اعمى د قیامت پر ورځ به دا رانده پاسېدلی کړی شي رانده به وي پابسي او زمونږ استاد ورور مې مولیانو څه شی کړي دي هر څه راوړی دی دین یې راوړی دی څه شي ته راوړی دی که ته وظیفه کې پلان کې وظیفه دا خبرې شته که نه شته یوه مجربه وظیفه درته خیر په دې باندې به ستا چې کوم دی مال زیات شي په والله چې ترنګونه ورته وکړه تا ته لګیا وي وظیفې ښیي او په نیټ او په فیسبوک کې ښیي چې دا وظیفه دې وکړه دا وظیفه دې وکړه نو څه شی دي په دې باندې به ستا مال زیات شي نو خدای دې غرقه ځان ته یې ولې نه کوي دې ځای کې خو الله تعالی ښکاره ویلي چې زما قانون نه مخ واړې نو تا باندې به څه شی شي دنیا تنګه رزق تنګ سکون تنګ کور تنګ مدرسه تنګ جومات تنګ ملک تنګ کلی در باندې تنګ نه دی تنګ په مونږ باندې ولې مونږ لګیا یو خودکشاني کوو او زمونږ مولیان څه وایي یاره چې دا شی کوي نو دې سره دا زیاتېږي دا شی والله نه ښه پوهېږي ماشاءالله الله دې کوي چې قرآن باندې عمل کوي رزق به دې زیاتېږي او چې نه کوي نو تاسو باندې به هر څه تنګېږي او زمونږ مولیانو کوم شی ته جوړ کړی دی بهرحال الله تعالی دې مونږ او تاسو ته په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین یا پروردګار عالم دلته چې څومره مسلمانان راغلي دي یا الله ستا د دین دپاره راغلي دي یا الله د دین په سینو ته کوز کړي
یا پروردگار عالم د دې مسلمانانو څومره شرعي حاجتونه دي الله ته پوره کړي. یا الله دلته څومره مسلمانان راغلي قسم قسم مسلې به یا هغه مسلې ختم کړي. یا پروردگار عالم دلته چې څومره مسلمانان راغلي دي صرف ستا دین د پاره راغلي دي قدمونه د نیکو په تلو کې واچي. یا الله د دې اهل او عیال ته خپل تربیت ورکړي. یا پروردگار عالم چې زموږ څومره علما د خپل اکابر په خبرو روان دي او قران پرې خدای یا الله ته قران ته مخ راوړي. یا الله زموږ چې څومره مذهبي ډلې دي چې د څومره په نفرت او په بغض کې پراته دي الله دې نفرتونو او بغضونو نه راوباسي. یا الله په دې قران باندې راجمع کړي. یا الله دا زیدونه ختم کړي. یا الله د خپل منځ کې نفرتونه ختم کړي. یا پروردگار عالم زموږ پختون قوم ډیر مظلوم دی. یا الله ته رحم وکړي. یا الله هر ریاست چې راځي هغه په ظلم کوي. یا الله ماشومان وجل کیږي او دغه تپوس څوک نشته. یا الله خزي وجل کیږي دغه تپوس څوک نشته. یا پروردگار عالم چې کوم د خزي بي عزت کیږي دغه تپوس نشته. یا الله زموږ مسلمانانو باندې رحم وکړي. یا الله خصوصي زموږ په دلته کې چې څومره پښتانه دي پاغي رحم وکړي، په قبایل رحم وکړي. یا الله ډیر ظلم سره شروع دي. یا الله دلته د چا څه قسمه حاجت پسینو کې راوړي یا الله دې قبول او منظور کړي. یا الله د چا څه قسمه بیماری یا الله ته هغه شفا ورکړي دغه بیماری نه. یا پروردگار عالم د چا څه قسمه فوتګي شي وي، د چا څه قسمه مشکل وي یا الله ته وته حل کړي. او څومره شهدا دي چې څومره خلق وفات دي یا الله هغه له لوی مرتبه ورکړي، هغه ته د حساب ورځ اسانه کې واخر دوانه الحمدلله.